بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ماشوم دغه د سینه چې کوم دا مکمل پنجره و دلته غوښې نه وي هډوکي و نو دغه مونږ پیله ځل سره دم وکړو. هغه ډاکټرانو ورته چې څه ویلو هغه دا خپله ووایي. لکه مونږ تللي وو الکویت هسپتال له ډاکټرانو سره مونږ تقریبا یو نیم لاک روپۍ زما ولګېدې. بیا یې موږ ته په اخره کې چې ستاسو علاج نه کېږي دا ستاسو خوانداني بیماري ده. یوه میاشت وخت کې ما دی راوستی و د الله په فضل سره دی اوس روغ رمټ دی ښه پاڅېدی شي ښه منډه وهي. له اول به کرکټ نه شو کولی هېڅ به یې نه شو کولی او دا خو دم دی زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې دا دم او اخره به په دې دم باندې کار کېږي. دا د پاک رسول فرمان دی نه په ډاکټر باندې کار کېږي نه په دغه باندې. دا د انګریزانو دوایانې دي او د دې نه خو د ځان ورته وساتئ پوه شوې. او دا چې دا د الله دم دی د الله قرآن دی دی بغیر د دغه د الله سره یا شفا ورکول صرف الله پاک دی د الله ذات دی. زما بچي خوشي دي زما لور خوشي ده زما په خپله د ملا درد خوشی دی لکه زما رقیدل صحابت شپه په معروف پرته وه ما په تړلو زه اوس روغ رمټ یم پوه شوې ښه برابر یم. خو دغه زما خپله بیماري دی لکه زما د باندېګر ته لیدلی او ډاکټران وایي چې لکه دی ناجوړه دی او د ده دغه نه کېږي دی ښه خراب کړی و. لکه ما تاسو ته دا دغه دی چې تاسو انسانان ته دې څه خو مه وایئ که نه سړي له حوصله ورکوئ چې دا ښه کېږي دا ښه کېږي پوه شوې. نو بې حوصلې کار تاسو ولې کوئ چې هر سړی لکه دا خو ماشوم دی دی خو په ځان نه پوهېږي. هغه ورځ ته ورځ خرابېده دا ښه وه. راجي محمدالله ویډیو موږ وکاته په فیسبوک باندې. زما یو لور د هغه د شپې لکه د دې انټرنېټ د ده ټول ویډیو ګاډې ګوري. نو هغې ما ته ویل چې د حاجي دغه شانتې محمدالله دی یو پېښور او زه چې لاړ شوم موږ راغلو خو تکلیف باندې سړی رارسي دلته کې خو بس الله پاک شفا ورکول والا الله پاک دی. دغه ته یې دومره یې دا نه امیده کړو د غریب چې د پلار ته یې ویلو چې دغه ته خانداني مرض دی دا بس همداسې سویي به وي د ګرځېدو نه به وتلی وي. مطلب دا هډوکي چې کوم دی دا به هډوکي وي او غوښه به نه نیسي. الحمدلله هډوکي چې کوم دی غوښه مو نو د مخکې تشه پنجره وه دلته غوښې مخینۍ وو دلته تش هډوکي وو. نو مونږ ورته دم کړی نور شفا ورکول ولا الله دی. خو چې مونږ او تاسو زیات نه زیات په قرآن باندې یقین نه وړو لکه نو امیدي نه پکار چې اوس څوک چاته ووایي چې دا نه ټیکېږي په دې باندې سړی ګناهګارېږي. نه ټیکېدو والا څوک دی او ټیکېدو والا څوک دی. ټیکېدو والا صرف الله دی چې دا مونږ ونه وایو چې دا نه ټیکېږي. که هر قسم مرض وي نو شفا الله ورکوي. ګوره الله پاک اول شفا را لېږلې د هغې نه بعد مرض را لېږلی. ښه وسلام.